بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله افتتح كتابه بحمد الله بعد التسمية. نن سبق کی درې خبرې دي. اوله خبره د تقریب تعریف و اقسام، لغوي اصطلاحي تعریف و اقسام. دویمه خبره قاعده. دریمه خبره اعتراض ذات او داغه جوابات. پهلنې خبره دا ده تقریب په لغت کې چاته وي. تقریب په لغت کې قریب والی نه دی، نږدې کېدلو ته وي، نږدې ته وي. په اصطلاح کې په کتاب التعریفات کې جرجانی صاحب تعریف کړی دی، هو سوق الدلیل علی وجه یستلزم المطلوب. هو سوق الدلیل علی وجه یستلزم المطلوب. دلیل په داسې طریقې سره ذکر کا چې دا دعوی لره مستلزم وي، چې دلیل نه خود به خود دعوه معلومیږي. داسې طریقې سره دلیل ذکر کوه، ته داسې طریقې سره دلیل ذکر کې چې دعوه ته نه معلومیږي. خدا خو تقریب نشو کنه، یا بری دلیل غلط وي. به هر حال نو تقریب بیا په دوه قسمه دی، یو تقریب تام دی، بل تقریب ناقص دی. تقریب تام دی ته چې دلیل د دعوی سره موافق وي، یعنی دلیل دعوی سره موافق وي، او چې دلیل د دعوی سره موافق نه وي دا تقریب ناقص دی. دویمه خبره قاعده دا ده المشهور احق بالارادة بالنسبة الى غیر المشهور. یعنی قاعده وضاحت دار چې کم یو شیز مشهوري او معلومي متعیني معروف وي، هغه ډیر زیات مناسب او لایق ته چې د هغې اراده وکړلی شي، چې کم ځای کې استعمال د هغې وي، چې هغه ځای کې دا استعمال کړلی شي او اراده د دې وکړلی شي په د هغه چا په ځای چې هغه غیر مشهور، یعنی دو لفظونه د معنی یو دی خو یو مشهور دی. نو په کار دا دی چې دا مشهور دی استعمال کړلی شي، غیر مشهور دی اراده اونه شي هغه د استعمال نه کړلی شي. نو دا اولاد او بهتر دی او حق مشهور ته حاصل دی. نو قاعده دا شو المشهور احق بالارادة بالنسبة الى غیر المشهور. درېمه خبره دا ده چې دلته کې اعتراض واردېږي. اعتراض دا واردېږي چې دا کتاب شرح التهذیب دا کتاب د منطقو دی. په کار دا دی چې مصنف رحمت الله علیه قواعد د منطق ذکر کړی وي، معرف قول شارح، ایصال موصل تصوری، ایصال راولی موصل معلوم تصوری، ایصال راولی مجهول تصوری ته، معلوم تصدیقی ایصال راولی مجهول تصدیقی ته، معرف و حجت و قول شارح دینه بحث کړی وي. ځکه مقصود خدا دی دې راو لګېدو په الحمدلله کې بسم الله کې شروع کا. نو دا د مصنف رحمت الله علیه دا شروع اشتعال بما لا یعنی خروج عن البحث شو، یعنی مشغوله شو په هغه امورو کې چې هغه زمونږ د بحث نه خارج دی. بحث خدا و چې د قواعد د منطق ذکر کړی وي، دی لاړو قواعد پرېښودل د منطق او د اشتغال کو په خروج عن البحث کې خارج شیزونه شروع کا، الحمدلله شروع کا، بسم الله شروع. ته به دې نه دا جواب وکړي چې ټیک ته خروج عن البحث نه دی کړی او نه اشتغال بما لا یعنی کړی دی، بلکې اشتغال بما یعنی کړی دی. او خروج عن البحث نه دی، دخول فی البحث دی، داخل فی البحث دی. ولی مصنف رحمت الله علیه دې ته وکتل چې په کتاب الله کې اول بسم الله ده، بیا الحمدلله ده، نو دې د وجې نه ده هم الحمدلله بسم الله وروړه په شروع کې، ولی کتاب الله سره موافقت. اشتعال بما یعنی د اشتعال بما لا یعنی نه دی. دویم جواب دا چې حدیث کې راځي کل امر ذی بال لم یبدا فیه ببسم الله بحمد الله فهو ابتر واقطع واعظم. هر عظیم الشان کار چې هغه د الله د لوم نه بغیر شروع شي، یا په بسم الله پیونه ویل شي، یا د الله صفت بیان نکړل شي، هغه لنډې بوچی وي
فهو اقطع واجزم سمانه قلیل البرکت. شمی محشلی کړي چې قلیل البرکت هغه کې برکت نه وي، هغه کار بده زیت او نرسي سر ته به نرسي. نو دویم جواب دار چې حدیث سره موافقت وکړو. حدیث کې راځي نو اشتعال بما لا یعنی نه دی، اشتعال بما یعنی دی. په دې دویم جواب باندې اعتراض واردېږي. تا ګوره حدیث مطلق ذکر کو، دعوه خدا ده افتتح کتاب بحمد الله بعد التسمیت. دلته کې بعد التسمیت قید دی، دا قید لګېدلی دی چې شروع کا مصنف رحمت الله علیه په حمد د الله سره خو بعد التسمیت، او دلته کې حدیث تا مطلق ذکر کو، تقریب دی تام نشو، تقریب دی تام نشو، تقریب خو تام پکار دی. دعوه دی مقیده ذکر کړی دی او دلیل عام ذکر کړي، نو تقریب تام نشو. د دې جواب د تمهید د پاره یو دو شیزونو پیژنې، یو کې د احترازي دی، یو کې د اتفاقي دی. کې د احترازي دی ته چې په هغې کې احتراز مقصود وي، ماورانا ما سوانا ما عدانا، او کې د اتفاقي دی ته چې په هغې کې احتراز مقصود نه وي، بس اسی اتفاقی بس هغه شیز راشي پکې، نور خدا مقصد نه وي. دې مثال داسې واخله لکه زه اکرمت زیدا فی السوق لکونه عالما. ما اکرام د زید وکړو په بازار کې، ولې دا عالم دی. د اکرام د پاره علت څه شی دی؟ علم دی. اوس تا په بازار کې دا خو کې د اتفاقي دی، صحیح شو. نو دلته کې چې دا بعد تسمیت قید راغلی دا هم قید اتفاقي دی، قید احترازي نه دی، نو دا قید اتفاقي دی. نور خو مطلب دا دی چې ذکر کول د الحمدلله ده، نور دا خبره نه چې پس د تسمیې نه، صحیح شو. دا قید اتفاقي دی. بل اعتراض دا واردېږي په د افتتاح باندې، شارح افتتاح ذکر کړی دی، افتتاح کتابه عبدالله یزدی. په کار دار چې ابتدائی ویلې وي، ځکه قاعده دا ده المشهور حق بالارادة بالنسبة الى غیر المشهور. مشهور ته ډیر زیات حق حاصل لایق او مناسب ده دی چې خلق مشهور لفظ وروړي او مشهور ذکر کی په نسبت سره داغه چې غیر مشهور وي. نو تا خو افتتاح ذکر کو، مشهور څه شی دی؟ ابتداء دی. نو تبا دی نه دا جواب کی چې ټیک ته چې مشهور هغه دی، خو افتتاح خاص ته د خیر کارونو سره، ابتداء خیر او شر دواړو له شامل له. نو شارح رحمت الله علیه افتتاح ذکر کو، دې خبره طرف ته اشاره وکړه چې زما په کتاب کې صرف د خیر کارونه دي، شر نشته دی. او هر چې ابتداء مې وروړی وي نو پای کې به دا وهم راتلو چې دې کتاب کې ګډې وډې دي، شر خبرې هم شته دی خو د خیر خبرې هم شته دی. نو بیا د کتاب تزیین مزینوالی به ختم شوی. دې د وجې نه افتتاح وروړو، دې خبرې طرف ته اشاره وکړه چې زما کتاب کې د خیر کارونه دي.